فاستجاب لهم پس قبول کړلې د دوی دعاګانې ربهم رب د دوی انی وی فرمایل چې بشک لا اضيع زنزيكم عمل عامل عمل د هیڅ یو عمل کوونکی منکم لتاسن د دې مخکې آیاتونو کې مسلمانانو دعاګانې کړې وي چې خدای پاکه زمون عمل ضایع مکي مونږ د پورز د قیامت باندې شرمنده مکي مونږ رسوا مکي او مختلف دعاګانې مسلمانانو کړې وي نو دلته کې الله پاک جل شانه جواب ورکو چې تاسو دعاګانې قبول دي او پتا سو کې بس د یو مسلمان د یو مؤمن نه د خزي او نه د سړی دعا نه رد کوم او نه مزه تاسو اعمال ضایع کوم په شرط دی چې د عمل چې کوم اصول دي د هغه اصول مطابق عمل وشي نو تاسو عمل بنه ضایع کی نو دلته الله رب العزت جواب ورکړي چې فاستجاب قبول کړل تاسو دعاګانې فاستجاب لهم قبول کړل دعاګانې لهم د دوی ربهم رب د دوی یعنی رب د دوی د دغه دعاګانې قبول کړل وی فرمایل انی الله فرمایل انی لا اضيع بشک زن زیکم عمل عامل عمل د هیڅ عمل کوونکی منکم د تاسو نه څوک عمل کوي نو زه عمل نه ضایع کوم دلته کې مونږ دعا کړې وه چې ولا تخزنا او ته مونږ مرسوا کوي نو تفسیر جلالین لیکلي چې څنګه الله سړی رسوا کوي ولا تخزنا یوم القیامت الله مونږ مرسوا کوي په ورځ د قیامت باندې رسوي به څنګه بافساد ایماننا و اعمالنا په پاسېدو په ختمېدو د عملونو او د ایمان چا ایمان ختم شي دا سړی په ورځ د قیامت چې کوم دی رسوي یا د چا اعمال الله قبول نکي او اعمال چې کوم دی فساد په اعمالو باندې راشي غزا شي نو د دې کس په چې کوم دی په ورځ د قیامت رسوي وي نو دلته الله فرمایي لا اضيع عمل عامل زنزګم عمل د هیڅ یو عمل کوونکی منکم لتاسنا من ذکرن کو سړی وي او انثى کو خزوي کو سړی وي او کو خزوي بعضکم بعض لتاسنا من بعض د بعضو ندي یعنی بعض د تاسو نه د مختلف تفسیرونه شوي دي خو دلته یو تفسیر دا شوی دی چې یعنی د الله پاک په فرمانبردارو کې کو خزوي نو دا سړی په شان دی دا او کو سړی وي دا خزي په شان دی یعنی څنګه بدله چې الله رب العزت خزي ته ورګي دک شان بدله الله په نیک عمل باندې سړی ته ورګي او دویمه معنی دا هم دا چې خزه د سړی معاون وي مددگار وي په نیک عمل کې او سړی د خزي مددگار وي په نیک عمل کې سړی د خزي مددگار وي په نیک عمل کې او خزه چې کوم دي سړی مددگار وي نو فرمایي چې بعضکم بعض د تاسو نه من بعض د بعضو ندي یعنی بعض د تاسو نه د بعضو مددگار دي په نیک عمل کې او د بعضو پتاسو کې بعضی د بعضو په شان دي په عمل کې بعضکم بعض د تاسو نه من بعض د بعضو ندي نو خدا معنی شو چې بعضی پتاسو کې د بعضو مددگار دي یعنی خزه د سړو مددگار دي او سړي د خزو مددگار دي او یا دا معنی چې بعضکم بعض د تاسو نه من بعض د بعضو په شان دي یعنی خزه د سړو په شان دي چې خزه کم نیک عمل کوي نو څنګه بدله چې الله رب العزت سړي ته ورکی ته شان خزه ته ورکی په نیکو اعمالو باندې خدا نیک عمل د قبولیت لپاره څو شرطونه دي لومبه خدا چې نیک عمل د ایمان سره وي ایمان لازمي دي دویم اخلاص چې یو عمل انسان کوي چې دا خالص ته الله د پاره کوي د شهرت لپاره د نمود نمایش لپاره د دې لپاره عمل نه کوي خالص ته الله د پاره کوي او دریم دا چې د سنتو د اتباع سره وي یعنی د نبی عليه السلام په طریقه وي یو سړی خپل عمل کوي ایماندار هم دی او خالص په اخلاص سره کوي خو بيزا لالي د سړی ته طرفه شروع کړه مړ نه خلک لالي بيزا کنه د سړی نه شروع کړه نو دا عمل په سنت طریقه نه د الله نه قبلي د بيزا مردار کړل سنت طریقې نو دا درې وړ شرطونه دي د نیک عمل د قبولیت لپاره ایمان اخلاص او د نبی عليه السلام طریقه نو چې دا بګینو دا عمل الله بیا ضایع کوي نه ده
فالذین پس ها کسان هاجرو چې هجرت کو هجرت کړی دی، و اخرجو او ویستل شوی دي من دیارهم د خپل کورونو. صحابه هجرت کړو د مکه مکرمه، خپل کورونه، خپل نسبونه، خپل جیدادونه دا د الله د پاره پریخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو نو مکه مکرمه ته د قتل بیت الله شریف ته قتل وی بیت الله شریفه اے مکه ډیر درکه خوشاله ما او ډیر در پسې خپم خدا ظالمان مې دکې نه پری. او چې کله دوباره مکه فتح شو، فتح مکه په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه راغونډل د مکه مکرمه نه چې هجرت کړو خپل جیدادونه پریخي وو. په هغه وخت کې چې کوم د مکه فتح شو نور جیدادونه په کوم د خلکو په مالی غنیمت کې رالل. صحابه راغونډل، صحابه ته وی صحابه تاسو زما سره هجرت کړی دی، تاسو نبی علیہ السلام ته فرمایل تاسو زما د پر خپل مور او پلار پریخي دي، خپل جیدادونه زما د پر پریخي دي، خپل کډي کوډي خو پریخي دي. او صحابه اوس مکه فتح شولا نو تاسو غزاړه جیدادونه موږ سره په قبضه کې رالل او نور عمر رالل. اے صحابه تاسو خپل زاړه جیدادونه واپس اخلئ کوم چې الله د پر پریخي او کنه نور دل درکمه. صحابه یو عجیب جواب ورکړی دی، وی د الله پیغمبره نه خپل زاړه جیدادونه ستاسو نه اخلو نه نوی اخلو، موږ به د سره حساب کتاب په حوض کوثر باندې موږ به ستا د حوض کوثر هغه جامونه اخلو، موږ د دې هر څه په بدله کې تا خپل الله اخلو، موږ به په حوض کوثر غواړو هلته کې اخلو دلته هېڅ شی نه. نو دوی د الله دپاره کورونه پرېښي صحابه. نو الله فرمایي چې فالذین ها کسان هاجرو چې هجرت کړی دی، و اخرجو او اغوی استلی شو من دیارهم د خپل کورونو نه، و اوذو او اغوی ته تکلیف ورکړل شو فی سبیلی زما په لار کې نه زما په دین کې، وقاتلو او دوی جهاد کړو، وقتلوا او دوی قتل کړل شو شهیدان شو. نو الله فرمای لاکفرن نو خامخابا زلرکم لاکفرن خامخابا زلرکم عنهم د دوی نه سیئاتهم د دوی غبدیانی د دوی غناهونه. الله وی چې هجرت کړی دی ګران کار دی هجرت کول، خپل کلی او کور تاسو ته څوک وي د خپل نه بنیر پرې دی او بل ځای ته هجرت که څوک پلل شي څومره ګران کار دی. دلته ټول نسبیان پاتې کېدل په کومه خوره کې سړي خړپوسي کړي دا پرېښودل دا ډېر ګران کار دی. او صحابو د الله دپاره مکه مکرمه پرېښوده. نو الله ورته فرمایي چې فالذین ها کسان هاجرو چې هجرت وکړو، و اخرجو او دوی وویستلی شو من دیارهم د خپلو کورونو نه، و اوذو او دوی ته تکلیفونه ورسولی شول فی سبیلي زما په دین کې زما په لاره کې، وقاتلو او دی قتال وکړو جهاد یې وکړو صحابو، وقتلو او دی قتل کړی شو، بعضې صحابه پکې شهیدان هم شو، په جنګ احد کې 70 کسان شهیدان شو. وقتلو او قتل کړی شو لاکفرن نو الله وی خامخابا زلرکم عنهم د دوی نه سیئاتهم د دې غبدیانې د دې ګناهونه الله وی زه به لرې کړم. ولادخلنهم او تاکید دی پکې ښه ولادخلنهم او خامخا ضرور به ضرور به زه داخل کم دوی جنات داسې جنتونو ته داسې باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د دې جنتونو نه الانهار نهرونه، 4 نهرونه به د هر جنتي په جنت کې بهیږي، د خوږو اوبو نهر، د شاتو د ګبین نهر، د پیو نهر او د شرابو. خو د دنیا د اسخا شراب بنیغه پای کې به نه سرخوږي وي او نه پکې داسې نشه وي چې بیا سړی د خور مور تمیز نشي کولی. اب خلک د لذت او د خوند دپاره څښي. دا 4 نهرونه به د هر سړي چې کوم دی په جنت کې وتلي. نو الله فرمایي چې جنات داسې جنتونه تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه، ثوابا دا بدله ده من عند الله د الله د طرف نه. دا جنتونه الله فرمایي دا بدله ده د الله د طرف نه. والله عنده د الله سره دی حسن الثواب ښه ثواب ښه بدله د دې نه ښه بدله الله پاک سره ده.